باقي شپې ورځې څومره پاتې دي د الله تبارک وتعالی په عبادت کې تېرې کړو. په کور کې زموږ میندې خویندې دي، هغوی ته هم وینا کول، په هغوی باندې ترس کول. موږ د هغوی نه د پکوړو تپوس کوو، موږ د هغوی نه د جامو تپوس کوو، موږ د هغې نه د پیزار تپوس کوو، موږ د هغې نه د دنیا د هر یو څیز تپوس کوو. خو موږ یو ورځ تپوس ونه کوو چې ښځې لمونځ دې کړی دی که نه دی کړی، نن د تلاوت وکړو که ونه کړو. هسې سوچ خبر ده که نه. شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دي فضائل اعمال کې د آخر کې فضائل رمضان کې، هغې زمانې زنانو ته وګورئ، زموږ د دې زمانې زنانو ته وګورئ. وی په خپله خو څه نشم کولی، خو د کور زنانه ووینم نو خوشحاله شمه چې د کور کاروبار سره سره 15-20 سپارې روزانه بې تکلیفه پوره کوي. هسې هغه هم زنانه وي او زموږ هم زنانه دي. زموږ زنانه څوک روزانه 15-20 سپارې وي؟ 15 سپارې نه وي، یو سپاره نه وي. دا ولې شوق نشته؟ د کم شي شوق چې که نه د رونو بایګانو شوق دی، د رنګو سره، د ډالرو سره، د ریالونو سره، د پیسو سره، د ډیګریانو سره، د هغې دپاره هغې جایدادونه هم خرڅوي، د هغې دپاره هغې کورونه هم قربانوي، د هغې دپاره هغې هر څه کوي، د خړو اوبو نه پورې وځي، خو به یې چې څه شی راته میلو شي. د دنیا ډیګریانې حاصلوي د څه دپاره؟ د دې خېټې دپاره چې به یې څه میلو شي. دا ولې د دغه شي قدر په زړه کې، خو د دین قدر په زړه کې نشته. په دې وجه په دین باندې خفه شو. که تاسو د احادیثو ذخیره وګورئ که نه، نو د صحابو د یو بل سره خفقان راغلی، نو په دین باندې راغلی، په دین باندې راغلی. او زما ستا خفقان د یو بل سره په څه وجه دی؟ ما ته یې په واده کې وینا نه وکړي او ما ته یې په سنتو کې نه وویلي. او ګوره د کاکا خیراتو دا زما ګوره سکه ماما دی، او ګوره خیرات یې کو او ټولو خلکو ته ویلي او ما ته یې نه وویلي. او ګوره زه راغلی وم که نه، زه چې راغلم ګوره ما ته یې باله خو هم کېنښو. زما ستا خفقان، زما ستا دشمني د ونې په سر ده، زما ستا دشمني د پولي په سر ده، زما ستا دشمني د دنیا په سر ده. او د صحابو د یو بل سره که خفقان راغلی، زما محترم ردین په وجه راغلی. دا ولې د هغوی په زړه کې ردین قدر و. نو انشاءالله ټول به د دې خبرو خیال ساتو که نه که خیر انشاءالله. الله تبارک وتعالی دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. الله تبارک وتعالی دې مزید نورم توفیق ورکړي. الله پاک دې دا روژې، دا تراوی، دا منځونه، دا څومره عبادت چې شوي دي، الله تبارک وتعالی دې د خپل رضا ذریعه وګرځوي. الله تبارک وتعالی دې قبول کړي. الله رب العزت دې د رمضان المبارک دا میاشت زموږ دپاره او د تمام انسانیت دپاره د خیر او د هدایت او د نجات ذریعه وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.